ویل شي نو دا اکثر ملګری تاسو کې څومره ده او نن سبا خو د میډیا دور دی څوک 300 یاد دی څوک 270 ده څوک 300 ده اصل کې سیده 2 کیلو غنم دی احتیاطاً 2 کیلو احتیاطاً غنم دی نو کو څوک زمیدار وي هغه غنم ورکوي نو غنم دی ورکي او کنه څوک وایي چې زه پیسې ورکوم نو زمونږ د بانرې د کوزو د بارې د علماو په مشوره باندې 260 روپۍ چې دندې مقرر کړي دي 260 روپۍ سرسایه مقرر کړې ده چې کم کس باندې سرسایه به هغه څوک ورکوي چې هغه زکات ورکوي چې یو سړي سره پیسې نشته یا مطلب د سره دوره نصاب ته نه رسي چې 1,34,000 روپۍ د سره وي نو په ده باندې سرسایه هم نشته یو کس د خپلې خوښې ورکوي چې یاره زما دې هم صدقه وشي او ثواب دې وشي رمضان دی ښه خبره ده ور دي کړي بله خبره سرسایه 260 روپۍ ده کم خلک کم ملګري چې هغه په بهر ملکونو کې پاتې کېږي په دوبۍ کې او په قطر کې او په انګلینډ او امریکا کم ځای کې چې کم ملک کې پاتې کېږي د هغې ملک په حساب سره به څه کوي هغه سرسایه ورکوي چې کم ملک کې دا کس پاتې کېږي دی به خپله سرسایه د هغې ملک پر حساب سره ورکوي که پاکستان ته راغی پاکستان حساب سره دی ورکي بله چې کم پلار په بهر ملکونو کې پاتې کېږي د نابالغه ماشومانو د نابالغه ماشومانو صدقه فطر او سرسایه به هم د خپل ځان سره حساب ځکه ماشومان دا د پلار تابع وي نو چې کم پلار بهر ملکونو کې وي هغه به د خپلو نابالغه ماشومانو صدقه فطر او سرسایه د هغه ملک په حساب سره ورکوي آخري خبره یو گزارش دا کو پلارانو ته بالخصوص پلارانو ته مشرانو ته د خپل ماشومان د دې ډزو نه منې کوي د خپل ماشومان او دا ولا مم ورکو لکه ماشوم پیسې خو نشي ګټلی چېرته نه بیا راړي زه والا پیسې ورکوم هو والا او یې ماله پیسې راکړه جیب ته لاس کړم دا زه ګټم د څه دپاره تا لی ګټم او که په مسجد کې وایي چې یاره لږې پیسې پکار دي نو مونږ غریبانار یو که چېرې اعلان وشي چې د امام تنخواه کمه ده سیوا کول غواړي د هغې دپاره به 10 کمیټه جوړېږي چې نه ګوره سیوا نه کړي دغه شته ډېر شی ده ولې محله غریبه ده او که چېرې یو ډبې په 200 په 2,500 دی نو د اختره پورې په 100 ډبې موږ خلاصو نو مشرانو ته گزارش داري عجزانه درخواست داري د خپل ماشومان د دې نه منع کوي نه د روژې ټایم پیژني نه د تراویح پیژني نه د عبادت پیژني او څه کوي نه تراویح کوي په لاره کې ډزي نه د آرام ټایم پیژني د خپل مال موږ ضایع کوو د دې یوې روپۍ الله تعالی په دربار کې به موږ جوابدeh یو نو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین